زما محترم کم آیاتونه چې ستاسو وړاندې ولوستل شول په دې کې رب ذوالجلال د یو عظیم شپې تعارف کوي. الله رب العزت فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر چې یقینا مون قرآن کریم نازل کړی دی په لیلة القدر کې د قدر په شپه کې. د دې آیات په تفسیر کې مفسرینو ډېر فضایل او ډېر ښکلي بحثونه نقل کړي دي. نو دوه معناګانې کوي د قدر. امام قرطبي رحمه الله فرمایي د لیلة القدر معنا ده لیلة التقدیر، او تقدیر دې ته ویل کېږي چې رب ذوالجلال د انسانانو د راتلونکي او د مستقبل په باره کې د زندګۍ ټول امور ولیکي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د لیلة القدر په شپه کې رب ذوالجلال چې د انسانانو متعلق څومره فیصلې کړي دي د هغه فیصلو رجسټر فرشتو ته حواله کوي چې کومې مدبرات فرشتي دي، نگرانی فرشتي دي، او هغه څلور فرشتي دي: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. دیتا مدبرات ویل کېږي. د زمانه چې څومره نظام چلیږي الله رب العزت د فرشتو په ذریعه سره دا چلی، خو په دې ټولو باندې مقرر او نگران فرشتې د څلور فرشتې دي. نو تاسو به اوریدلی چې دا 15 شعبان په شپه باندې د امت مسلمه ټول اعمال الله ته پیش کیږي، او الله ته چې اعمال پیشي نو د را روان کال په باره کې تقدیر لیکي چې را روان کال کې به څومره خلق پیدا کیږي، څومره به وفات کیږي، څومره بارانونه به کیږي، څومره غمونه به راځي، څومره خوشحالیانې به راځي. دا ټول تقدیر لیکل کیږي. او دلته به دې شپه کې هم دې ته هم لیلة التقدیر وایي. نو آیا به دې شپه کې هم تقدیر یعنی دا ټولې خبرې لیکل کیږي او که نه؟ نو رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د لیله د 15 شعبان چې کومه شپه ده په دغه شپه کې الله جل شانه ټولې فیصلې وکړي چې زه به دومره خلق پیدا کوم، دومره به وفات کیږي، دومره به رزق ملاویږي، دومره بارانونه به کیږي. دا ټولې فیصلې چې کیږي دا د 15 شعبان په شپه کې کیږي. او دا فیصلې چې په کم رجسټرو کې ولیکل شي نو لیلة القدر کې دغه رجسټر نگرانانو فرشتو ته حواله کیږي. نو په دغه وجه باندې دته لیلة التقدیر ویل کیږي. حضرت عکرمه فرمایي چې په دې لیلة القدر په شپه کې در دې حد پورې فیصلې کیږي چې را روان کال به څومره خلق حج لذي نو دا غوی نوم او دا غوی د پلار نوم دام لیکل کیږي. دومره تفصیل لیکل کیږي په لیلة القدر کې. او بعض مفسرین وایي د قدر معنا ده